عزتمنو پروژه کې همدغه شانتې دا غلطونه دغه شانتې سړیام کیږي چې څنګه په مردان کې د یوې ماشومې سره دغه جنسي زیاتې شوې ده. په رمضان په مبارک کې همدغه شانتې د بچو سره دغه جنسي زیاتې سلسله همدغه شانتې روانه ده. مینوالو څنګه ورسره شوې او په کومه طریقه ورسره دغه غلط کار شوی. مینوال ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وئ، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. عزتمن دغه شانتې ورسته ورځه ماشومانو سره جنسي زیاتې کیږي، د هغې نه بعد بیا کتل کیږي چې نن څنګه په مردان کې یو ماشوم سره دغه شانتې جنسي زیاتې شوې ده چې په رمضان په مبارک کې همدغه شانتې د بچو سره هغه جنسي زیاتې سلسله همدغه شانتې شروع ده چې نن څنګه په مردان کې دغه د 8 کالو ماشوم سره محمد خصیب سره شوې ده. عزتمنو دا 3 کسانو ته د 8 کالو ماشوم محمد خصیب سره دغه جنسي زیاتې 3 کسانو کړی دی چې کفایت نوم دی او حمزه دی او شخاب د دوی خلاف مقدمه تانه کې جمع شوی دی. تر اوسه پورې دغه ملزمان لا نه دي گرفتار شوي. الله تعالی دې وکړي چې دغه ملزمان د زر ته زره گرفتار کړي شي او په چوک کې دې ځوان کړي شي. کو چېرې ونه شول داسې ځوان، نو دغه سلسله به دغه شانتې عام شروع وي او د دې مخنیوی به هېڅکله هم بیا نه کېږي. مینهوالو ستاسو د دغه 3 ملزمانو په اړه باندې څه خیال ده چې دغه ونیول شي، دوی ته د اخر کومه سزا ورکړل شي. زموږ د صحیح عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلوماتو په اړه د سره زموږ سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.